کله چې عدم اعتماد کې د عمران خان په خلاف باندې شهباز شریف ګلی کامیاب شو، عمران خان د حکومت نه مات کړی شو، ښکته کړی شو او د شهباز شریف ګلی حکومت کله رالی نو شهباز شریف په یو تقریر کې ویل چې زه به ستاسو د وړو دپاره به چې زه د خپلې جامې به خرڅې کړم او زه به پرې تاسو له وړه راوړم. نو نن د هغې نه دا معلومه شوله چې د دې خوامو په وجود چې کومې جامې وي نو مطلب یې دا چې زه به د نه پسې دام هم وباسم. نو نن یې پسې هغه جامې چې کومې د خلکو نه پسې هم ویستلې. نو دا سیاسي خلک چې تا ته خبره کوي نو ګوته ځان ته نیسي خو راګرځي بیا پکې تاله. دا ورځ دوه درې چې کوم مفته اټه چې ده په دې باندې چې کوم حل په دې وطن کې وشو، چاته میلاو شو چاته میلاو نه شو. او زه به ته پکې داسې ووایم چې زمونږ په کلي علاقه کې هغه خلکو ته میلاو شو چې د هغو ښه وس کېږي، ښه بهتر څه وس کېږي چې نورو له هم ورکړي، هغو ته پکې میلاویږي چې کوم غریبانان دي هغو ته پکې هېڅ چاته میلاو نه شو. او دا تصویران به تاسو ته به ټول ښکاري چې په دې وړو پسې د دې زنانو عزتونه نیلام شو. ځینو پکې لکه د دې دنیا نه ملاړې مړې شولې، پسې ځینې پکې ذاب شولې. پکې سړی اریان په دې باندې شي کله چې د یو حکومت په بل باندې ماتي نو په هغه ځګي کې خلکو له یو داسې لالچ او داسې خبرونه ورکوي چې د عوام ځان طرف ته پې مایله کړي. خو نن سبا دا خلک دا ټول ډیر زیات ښه پېژني چې یاره دا په څومره په اوبو کې دي او څومره په وچه باندې دي. په دې ذهن کې مې ډیر څه پراته دي که اوس یې د سره وسپړمه که نه نو دوه درې ویډیوګانې ته پې غبرګې هم شم جوړولی. خو څوک په کامنټسو کې څه وایي څوک پکې څه وایي، خو دومره صرف وکئ که نه صرف دومره وکئ چې په نور چا که رحم کوئ او که نه که په خپلو مشرانو رحم وکئ او په خپلو زنانو رحم وکئ. که عزتونه هم داسې نیلامیږي که نه په خدای یقین وکړه که نه چې د کوترو په شان دی به مو دا عزتونه الوځي. ډېر څه مې په دې ذهن کې دي خو چې اوس څه ویمه که نه نو خبره غوټه بل طرف ته ځي. بیا که په نور چا رحم کوئ او که نه کوئ که نه نو په خپل ځان رحم وکړئ. په دې خلکو ته ښه وګورئ، د دې ټوله پیسه په بار ملک کې پرته ده. دیو چې څومره کارخانې دي څومره څه چې دي دا په بار ملک کې، که سبا له د دیو څه نه څه شي دیو به ډایرکټ وباسي د خېټې په بیمارۍ او د خېټې په درد به بیمارۍ د سر په درد به بیمارۍ به ویزې وکړي وبوځي او بیا به دله نه راځي. او څو ځل د نه دیو واته په تاسو پې پوه نه شولی کله چې د دیو حکومت کله ماتلی شي بس دیو ته چاته ګیډخوکې ولګي او چاته د سر تبه ولګي او د چا د خپې دړ پې راشي او بس ډایرکټ بیا لندن ته خوشي او هلته د دې علاج کېږي. پاکستان کې د دیو علاج بیا نه کېږي. نو ملګرو یو ځل بیا د پښتنو به خاص کر د پاکستانیانو چې کم حالات په نن سبا وخت کې جوړلی که نه نو یو طرف ته زمونږ او ستاسو کم وسایل چې دي دا لوټ کېږي ښه په غټه سطح باندې پنجاب د طرف نه لوټ کېږي ښه پې پوه وي ټول پې ښه پوه وي خو د یرې د لاسه هېڅ څوک څه نه شي ویلی. او دویمه خبره دا ده چې د قومه کومه پیسه ده که نه نو دا وړاویږي. زه تاسو له مثال درکړم په پاکستان کې څومره موټرویګانې دي څومره فوټبلازي پې لګېدلي دي. په دې باندې تاسو حساب وکئ که نه په حساب تاسو صرف او صرف په دې باندې وکړئ چې د دې نه د روزانه څونه ټکسونه ټولېږي. زه به د یوه خالص ویډیو په دې هم جوړه کړم ډیټیل چې څو اربه روپۍ روزانه د یوې په فوټبلازي نه پاکستان کې ټولېږي. دا روپۍ چېرته ځي؟ خو ټولې د دې په عیش عشرت کې والی کېږي، د دې عیش عشرت پې لګي.